السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د نن ورځې غټ اپډیټ دار جی عمران خان یو ډیر غټ اعلان کړی دی او پی ډی ایم ته غټ سرپرایز ور کړی دی. د عمران خان دی اعلان سره د پی ډی ایم راتلونکي الیکشن د پاره چې کوم پلانینګ دی هغه ناکامه کېدی شي. دویم غټ خبردار جی نواز شریف او اسټابلیشمنت خپلو کې اختلافات راغلي دي، باغې باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي. دریم غټ خبردار جی رانا سنولا د خپل خواهش اظهار کړی دی. آیا د رانا سنولا څه خواهش دی باغې باندې به هم ډیټیل سره خبره کیږي. ټول نه خو عمران خان طرف ته راځو چې عمران خان ویلي چې عمران خان په خپل خطاب کې ویلي دي چې اسټابلیشمنت په ډیر زر یو ټرن اخلي او چې کله اسټابلیشمنت یو ټرن واخلي نو هر څه به الټه کیږي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پی ټی آی ماتولو د پاره د هر حد پورې لاړل. عمران خان په خپل خطاب کې دا خبره هم کړې ده چې کله نگران حکومت راشي، کله نگران وزیر اعظم راشي نو حالات په نور هم ټیک شي. بل طرف ته عمران خان دا غټه فیصله کړې ده چې پی ټی آی کې چې څومره هم کرپټ کسانو هغه الریډي پی ټی آی پارټي پرېښودې ده او اوس په دما پارټي کې ټول وکیلان مخکې راځي راتلونکي الیکشن د پاره به زه وکیلانو ته ټیکټ ورکوم. دې سره به دا فایده کیږي چې وکیلان الریډي په قانون باندې پوي دي او راتلونکي الیکشن د پاره چې څومره هم مطلب یو قسم لا د داندلی کوي په الیکشن کې نو هغه کې چې ځان سره وکیلان ودروم نو وکیلان به الریډي په قانون باندې پوي دي. وکیلانو سره به نور مرګري وي نو د الیکشن کې چې کومه داندلی کیږي دا غیر ریشو به هم زیاته کم شي او راتلونکي الیکشن کې به زه د خپل پارټۍ نه وکیلانو له چانس ورکوم. یو طرف ته که تاسو وګورئ د پی ټی آی رهنما چې وي هغه غیب شي یا څه ټایم پس را پیدا شي هغه استعفا ورکړي نو وکیلان په هر قانون باندې پوي دي نو هغه سره د ما پارټۍ کې مطلب ډیر زیات مثبت چینجز راتلی شي. او چې کومو کسانو زما پارټي پرېښودې د عمران خان په خپل خطاب کې دا خبره هم وکړه چې دوباره ما سره رابطو کې دي خو زه دوباره چانس ورکول نه غواړم. ډیر کسان داسې دي چې پارټي پرېښودې ده خو دوباره ما سره مطلب رابطه کې دی وایي غواړي چې مونږ پی ټی آی دوباره شامل شو خو زه به دوباره هغه خلکو له چانس نه ورکوم کوم خلکو چې زما پارټي په مشکل حال کې په ما باندې مشکلات او دغه خلکو د ما پارټي پرېښودې ده. بل طرف ته سپریم کورټ د پی ټی ایم غټه منصوبه ناکامه کړې ده. سپریم کورټ د توشاخانه کیس حواله سره ویلي دي چې عمران خان الریډي های کورټ کې د توشاخانه حواله سره درخواستونه جمع کړي دي. پهله به الته فیصله کیږي نو بیا به دلته په سپریم کورټ کې کیږي. نو د پی ډی ایم دا خیال چې موږ به های کورټ درخواست باندې سټی راواخلو او سپریم کورټ به توشاخانه فیصله وکړي. خو سپریم کورټ ولا صفه الفاظو کې ویلي دي چې پهله فیصله به په های کورټ کې کیږي ځکه عمران خان پهله درخواستونه په های کورټ کې جمع کړي دي هغه نه پس په فیصله سپریم کورټ ته راځي. د پی ډی ایم دغه منصوبه چې کومه ده هغه هم ناکامه شوې ده. بل طرف ته نواز شریف او د اسټابلیشمنت خپلو کې څه په دې وجه اختلافات راغلي دي چې نواز شریف وایي چې په هر حال کې د څلورم ځل باندې د ملک وزیر اعلی جوړ کړل شم او ما سره چې کوم حالات شوي دي زه چا د خپل ملک نه ملک بدر کړی ما د ما پارټي چې چا خراب کړی د مطلب عمران خان یادولو چې زه به عمران خان نه خپل بدلا خلم عمران خان بزنه اهل کوم عمران خان چې کوم دی هغه له بزه سزا ورکوم او نواز شریف دا غټ خواهش ته چې زه په څلورم ځل باندې مطلب د ملک وزیر اعظم جوړ کړل شم. خو بل طرف ته هغه په خپل رور باندې هم ترس نه کوي، بل طرف ته رور هم مطلب هغه داسې فیصله کوي چې هغه د نواز شریف خلاف بعض ټایم کې او اسټابلیشمنت باندې هم نواز شریف فیصله نشي کوله. شهباز شریف وایي چې د ملک چې کم نگران وزیر اعلی راځي هغه د مسلم لیگ نون پارټي راشي نو چې څومره هم زموږ جرمونه دي څومره هم زموږ کرپشن دی چې د هغې خلاف هغه بیا موږ سره فایټ کولی شي. داسې وزیر اعلی د راشي چې هغه د مسلم لیگ نون پارټي نه تعلق لري. بل طرف ته رانا سنولا هم ویلي دي چې عدالت ته عمران خان ته سزا ورکړي او عمران خان د نااهله شي. دا د رانا سنولا غټ ارمان دی چې عمران خان نااهله شي او عمران خان ته سزا ملو شي نو اله بدای ته لارې مطلب صفاقي کچر عمران خان په سیاست کې وي او عمران خان اوټونو ته ودرېدو مطلب الیکشن کې نااهله نشو نو بیا د ګټل ډیر زیات ګران دي ځکه عمران خان سره عوام دی، عمران خان سره د عوام محبت دی، عمران خان سره د عوامو سپورټ دی او مین شی چې کوم دی هغه د عوامو سپورټ دی. ځکه عوام چې څوک غواړي به وزیر اعظم راولي، عوام چې څوک غواړي اب کېږي ملک ځکه د ملک چې کوم دی دا د عوامو دی. دا د انډیویډوالي نواز شریف نه دی، د ملک ته انډیویډوالي د عمران خان نه دی، د ملک د انډیویډوالي د شهباز شریف نه دی. د ملک چې کوم دی دا د عوامو دی. دا ملک چې کوم دی د عوامو په ایفورټس باندې چلی دا او د کې براتونکو حکومت چې کوم دی به هم د عوامو د اوټونو په ذریعہ مطلب فائنلایز کیږي. دا نه چې یو کس پر پاسه وایي چې ما د ملک وزیر اعظم جوړ کړل، ما د ملک وزیر اعظم جوړ کړل شي نور دی هغه سره ووټ بینک نه وي ولې د ملک وزیر اعظم نو دا سه امپوسیبل ده. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.